زیاتره خلک څوک چې دا کار کوي نو دا بانه کوي چې حکومت چې کوم دی موږ ته خپل حقونه سینه راکوي او دا زموږ مال دی او دا دی او هغه دی نو دا باني دي چې دا شیطاني باني دي په دې باندې د عام مال غلا جایز نه ده. د بل سوال تا کړی دی د کونډو د اچولو په باره کې د بجلۍ د غلا متعلق نو جواب د دې دا دی چې د بجلۍ غلا د حکومت نه دا ناروا ده جایز نه ده حرام ده. برابر خبره ده که دا د میټر سره چلول کوي لوبې کوي په هغې باندې او څه سلو کوي ودرې او که بله طریقې مثلا بیل نه ورکول شو بیلونه راځي او دی نه ادا کوي بله څه طریقې په هر صورت چې پای کې دوکه وي غلا به کېوي نو دا حرامه خبره ده حرامه طریقه ده ځکه دوکه غلا شریعت کې حرام دي دا د خلکو مالونه خوړل دي په ناروا طریقه باندې او زیاتره خلک څوک چې دا کار کوي نو دا بانه کوي چې حکومت چې کوم دی موږ ته خپل حقونه سینه راکوي او دا زموږ مال دی او دا دی او هغه دی نو دا باني دي چې دا شیطاني باني دي په دې باندې د عام مال غلا جایز نه ده. یو عام مال دی مشترکه او د هغې غلا دي ګنې په دې جایز شي ځکه دا څومره سیزونه چې دي که بجلی ده او که نور دي دا د عام مسلمانانو ملکیت د هغې نه غلا کول د زیاتی دی په عام مال باندې مشترکه مال باندې دا د حکومت سره زیاتی نه دی یا د هغې نور چې کوم نوکران دي ذمواران دي دا بیا د هغې سره زیاتی نه دی. دې وجې نه د علماو نه چې کله دې متعلق تپوس شوی دی لکه فتاوی اللجنه دائمه د لجنه دائمه د هغې نه تپوس شوی دی چېرې د میټر ودرول شو د بجلۍ ده یا د اوبو میټر شو دا ودرول یو کافر حکومت کې یو کفري ملک کې دې دپاره چې دا حکومت چې دی کمزوری شي او دی په کوم سوال ته کړی دی چېرې د حکومت زموږ نه ظالمانه ټکسونه اخلي زبردستۍ باندې دا کار مونږ کولی شو نو هغې جواب ورکړی دی لا يجوز لما فيه من اكل اموال الناس بالباطل دا کار هلته هم جایز نه دی ځکه په دې کې د خلکو مالونه خوړل دي په ناروا په ناحقه طریقه باندې. اوس د هغې نه دا هم شوی دی چې آیا د بیل د بجلۍ بیل یا د اوبو یا د ټلیفون یا د ګیس یا د نورو د دې نه د بچ کېدو دپاره څه چل ول جوړول چېرې دا بیل زه ادا نه کړمه دا جایز دي که نه سره د دې چې دا خبره معلومه ده چې دا خبرې د کپنو سره چې هغه عام خلک د هغې مالکان وي نو هغې جواب ورکړی دی چې دا جایز نه ځکه په دې کې د خلکو مالونه خوړل دي په حرامه ناروا ناحقه طریقې سره او دې کې هغه امانت نه ادا کول دي د امانت ته چې دا ادا کړی شي خپلو حقدارو ته ورسیږي. الله فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا الله تاسو ته حکم کوي چې تاسو امانتونه خپلو حقدارو ته ادا کړئ دا امانتونه چې د چا وي نو دا بیل چې کوم راځي نو دا د هغې حقدارو ته هغې ته واپس کول پکار دي ادا کول پکار دي او الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والا تاسو د خپل مالونه په خپل منځ کې په ناروا طریقو سره مه خورئ دا په دې وجه باندې دا غلا ده او دا حرام کار دی دا شخصي د چا د حکومت نه یو څیز پټول نه دي بلکې دا د ټولو عامو مسلمانانو عوامو سره چې دی د عامو انسانانو سره دا ظلم کول دي. دې وجې نه دې مکمل اجتناب پکار دی داسې یو شیطاني دوکه ده چې بعضې خلک دا خیال کوي چې دا زموږ لپاره جایز نه بلکې دا حرام دي او دا انسان چې کوم دی نو د دې په استعمال سره مجرم ګرځي په دې باندې د خپل آخرت چې دا خرابوي خپل عمل نامه دا به خرابوي. الله اعلم.